پروژه کې د دعاګانو معمول جوړ کړئ، د دعاګانو اهتمام کوئ، ځکه چې په دغه میاشت کې الله تعالی د هر انسان دعاګانې قبلوي. هر انسان دا کوشش کوي چې ما باندې دغه میاشت راغله، زه دعاګانې وکم، زه د الله تعالی نه وغواړم چې الله تعالی د ما دعا قبول کړي. نو دا رمضان مبارک یو داسې میاشت چې په دې کې الله تعالی د هر انسان دعا قبلوي. او دغه میاشت کې هر انسان ته پکار ده چې دعا معمول جوړ کړي، او کومې داسې دعاګانې چې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي، د هغو زبانی د یادولو کوشش کوي، او اوږدې دعاګانې د الله تعالی نه غواړي، د هغو د یادولو کوشش کوي، هغه زده کوي، هغو ترجمه زده کوي چې زه د الله تعالی نه څه غواړم. نو داسې دعاګانو ډیر زیات اثر ده. یو خو د انسان حاجتونه پوره کیږي، د انسان هر قسمه مشکل پوره کیږي، ځکه چې د الله تعالی نه به هر څه غواړو، که هغه معمولی شی وي او که غټ شی وي، د الله تعالی نه به موږ په هر حالت کې غواړو، په هر وخت کې به غواړو، بیا به الله تعالی د موږ دنیا هم ښه کوي او د الله تعالی به د موږ آخرت هم ښه کوي. ځکه چې کومې مسنون دعا دي، نو په دې کې دوه حکمتونه دي. یو خدا ده چې په دې کې تاثیر زیات وي، او دوم حکمت دا ده چې دغه دعاګانې په دې کې د قبولیت ډیر زیات امکان وي. اسې پښتو کې یا اردو کې یا بله ژبه کې کومې دعاګانې غوښتل کېږي، هغه کې هم د قبولیت امکان شته. دا نه ده چې هغه نه قبلیږي، خو مسنون دعاګانې په هغه کې تاثیر هم زیات وي او په هغه کې د قبولیت امکان هم زیات وي. الله تعالی هغه خامخا قبلوي. نو چې کله رمضان مبارک میاشت راشي، په هغه کې تاسې د دعاګانو معمول جوړوي. او دوم شی ده، په دغه میاشت کې تاسې د صدقې عادت جوړوي. بل چې کله دا میاشت راغلی نه وي، په هغه نه مخکې تاسې معمولی صدقه ورکوئ، د صدقې عادت جوړ کړئ. ځکه چې کله تاسې باندې رمضان مبارک میاشت راشي، په داسې حال کې در باندې راشي چې تاسې د صدقې عادتي وي، تاسې د صدقې ورکولو عادت لرئ، ورکوئ، په هغه باندې ستاسو زړه نه خفه کېږي. نو دې وجې نه دغه یو عمل ده چې کله هم رمضان مبارک میاشت راځي، په هغه نه مخکې تاسې د صدقې عادت جوړوئ. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا یو ارشاد دغه مفهوم ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وای په ټولو خلکو کې ډیر زیات سخی وو، او چې کله به رمضان مبارک میاشت راتله، په هغه نه مخکې به نبی علیه الصلوة والسلام سخاوت کوو. څه وجه نه چې دغه میاشت ما باندې روانه ده چې د ما عادت جوړ شي، او امت ته دا ترغیب ورکړه ده چې کله د شعبان میاشت په هغه کې تاسې د صدقې اهتمام کوئ. ځکه چې کله رمضان مبارک میاشت در باندې راشي چې تاسې د صدقې ورکولو عادت جوړ وي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، کله چې نبی علیه الصلوة والسلام باندې به د رمضان مبارک میاشت راتله، وای ده به دومره زیات سخاوت کول لکه سخته تیزه هوا، په انه به هم د نبی علیه الصلوة والسلام سخاوت زیات. دغه نه دا معلومیږي چې نبی علیه الصلوة والسلام په ټولو نه غټ سخي و، په ټولو نه زیات سخاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه، او امت ته دا پیغام ورکړی ده، امت ته دا تبلیغ ورکړی ده چې کله هم دا میاشت در باندې راځي، په هغه نه مخکې د صدقې اهتمام کوي. ځکه چې صدقه ورکول دا یو عادت غواړي. بیا چې تاسې باندې رمضان مبارک میاشت راشي، بیا هلته تاسې ځان عادتي کوئ، دا ښه خبره نه ده، ځکه چې هغه وخت صدقې ده، نو عادت په هغه نه مخکې جوړل کېږي. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د صدقې ورکولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې مونږ تاسو ته د مسنون دعاګانو د اهتمام کولو توفیق را نصیب کړي.